بسم الله الرحمن الرحیم هدایه اول پشتو سبق نمبر د 53 فصل فی الغنم زکات ولا مسله چلو د باب زکات کی مغختایو نن به دی وضو غړو ولا زکات شولو ورپسې فصل فی الخیل دی اسانو ولکم زکات ته غوړو ولا فصل فی العجاجیل والحملان والحملان والفصلان سخیشو ورغمی شو وریشولو او امده شایتا جونگی مونگی شولی سخیمی دا غشونو لزکوت دا تخایی بالتفصیل حضرت مصنف رحم الله نخول اغوک شای فصل فی الغنم دی جن مصنف رحم الله گاډی شوی وزی وغیرہ سوره قسمونه دی رقم ته وزاوی څنګه روغی جکه ټیټه وغیرہ پر مې چیلې ملي دا خبر کې نشو خو وزینا مایوي مخته تخای چې لیسه په اقل من 40 من الغنم السائمه دي صدقاتون وزید اکثر کولتی ورچې نسره خرچاین نه کوي زمي مې کې واخه مخ به ډیر نه خالو ته به خرچ خپل کوي خو اکثر د پاره خال ورچې نسره کول په تیر شي کات سالويخ ناکامي وي زکات په نشته 30 وي 35 وي 38 وي 38 وي 10 12 څوای د ستردي بن زکات نشته نه پلیز اون ته خبره ده کله سالويخ شي ور باندې کول پراشي اوس بچ شکای ایسو بوسيبو فاذا كانت 40 سایمه کله سالويخ سره دون کې وحل له الحول کال په پراشي په پیه شاتن ایوا وزابونه وبوسي بیا انده ته تو سره 50 شي بیا وزاده 50 کی سوراوی مختش پته او یا اتیات ولا سل 110 115 119 اندیوا وزاده سکل 120 شي پیدا زادت واحده 121 شي 120 ففيها شاتان ودی کی دوی وزیتو بوسه 120 نه بعد به 130 40 50 170 180 190 195 96 97 پر د دوی وزیدي ففيها شاتان لميتين فاذا زادت واحده څنګه 201 شي کنه په بیا سالاسو شیاهن به درې وزي شوي بیا مختم میلا اسونه ده بس درې وزي چې کور کې وبوسه نه دا به څو پرې وبوسي تر 400 پرې ته درې وزي وبوسي فاذا بلغ 400 سکل بیا 400 شي کنه بیا سونه ده بیا 400 بني 4 وزي کنه ارسل ګون بني بیوا وزا وبوسي ارسل ګون بني ایوا 800 دي 8 وزي وبوسه 900 دي 9 وزي وبوسه زر دي لاس وبوسه 12 زر دي نظرو کې د لاش 12 زرو کې به تا واغنه سوره جوړیږي د شاور کې وبوسه نو په هر بوشیا هن 4 زي ثم في كل 100 شاتن بیا ارسل ګون کې وا وزا وبوسي هکذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ابو بکر صدیق سے دی پیغمبر صلی الله کتاب کې هم دا خبر او عليه انعقد الاجماع فدي اجماع مخته تدا خبره خې چې والضأن والمعز سواء وزا غډه میګه د ټول شن برابر دي په نصاب کې تو سره نیمي وزيدي کنه نیمي غړي دي لکه درج د سره وزي لاس میګه د سی بنې سره د خوزینه دي سالويخ شولې نصاب سره پراشو نور به تور کی مرزید دا وزاو بس شو بس لن لفظه الغنم شامله للكل غنم دا ټولو تیل شو النص ورد به نس کم درغلی دي ويخذ السني في زکاتها بدی کی رخصتل شدي وکول ولا میګه وغیرہ ورغمه ولا يخذ الجزع من الضأن پد میګو کی اشپیګو میاشت ولا سکم غای کنه ورایدو نشر خستل لپیروات الحسن النبي حنیفه حسن روایت کی دي چې رخصتل شي والسني منها ما تمت له سنه سنيه اختيل شي سکولي پرای والجزع ما اتى عليه اكثرها جزع اغه ورغمی ته غتل شي وريتا ساغه بن دي کول اکثر ساتیر لکه و میشتو میشتانو لاسوي ونبي حنيفه رحم الله وهو قولهما سايبين قولا د سن يخذ الجزع جزع ورکه خستل شي میګو کی ویلاو کې د شپږو میشتو ولدا سلاګي لکه کول ولا ورغمه کې لقول الاسلام انما حقنا الجزع جزع مرخصتلش والثاني سنيار خستلش دای محق ته ولي ان يتعدى به الوسحيه دي بني قرباني کیږي ورغمه به یو کولوي او د بل سانو لا سمشتي کیږي فقط الزکات زکات پکېږي وجه الظاهر ظاهریت کی چې غل دي چې نشر خسته حدیث علی موقوفا و مرفوعا موقوف را غل مرفوع علی حدیث علی سی بل چې لا يخذ في الزکات الا السني فصاعدا
اځي سنی ولا ټکه استعمال د سنی کول وته شي زیات ویل او بل شي ولي ان الواجب هو الوسط او بل درمیانه شاید ورکړل شي وهذا من الصغار د جز صد واته میاشتو د خو قرانه کنه وړوکوي وهذا لا يجوز فيه الجزع من المعز او کته ورکی دی وزینه چوب کوم ورغم او باسي ورغمه دی واته میاشتو نه کیږي قرباني کند صدیقین کی وجواز التصحیه به کبه ته دا اعتراض وکي سیاري به خدا ورغمه اکول نه ویزه غپ نه کیږي عید قرباني بیا د وری بنوي لیکي چې اتوانو لاس میاشتې دولس نوي مو ته څنګه په نص سره معلومه شي دا هغه بس جایز د نس کې رغلی نور زکات کې بیا د نشته زکات کې پرایر کې ول مراد بیمار وا او بل حدیث کې چې پیغمبر سمیر صلی الله علیه په زکات الا السني هغه په خپل ځای بل انما حقن الجزعه والسني اغنب شبه خالی سدي کول نوي دا ورغمه نا ورای نبوته ساغنه وخ ولا جزم مراد د جزع ټکه غد پر استعماليږي وخ ولا بچي د پر بما روا الجزعه من الابل ويؤخذ في زکات الغنم الذكور والاناث پدې کې تنر ورغومي خزي ورغومي نر ورای خزوري د ټول خستل شرګ کومي وبوسي مرزي ده لن اسم شات ينتظم دوت شات يل شد ټول بس شدي شادي شا تی خو به نشیل کنه ودرېږي شان او تل شات نشیل ودرېږي وګدا تانه د ګول تا د تام دوره وقت قال علی سلام پیغمبر علی السلام دی چې پیر بین شاتن شاتن صالحتو زوکی صالحتو زوکی او زیر کول شي والله علم بالثواب حدیث پر خدي غنم موضوع غیر زکات بیان شو در بی لفظ د پښتو غنم گندم نه دی مراد فصل فی الخیل خیل نه د ټکا خیالان د خیلون د خیا زبر خیلام پښلو آسان شولو خزي وسپی نر وسیون شو اس اشو دماغه ولا زکات د تخای ګوړې خچر د کی نه د داخل هاري خرو ولا نسل کې شمار لیش وخ پکې نه د داخل ازون ته شاید هیڅ زکانت الخیل سایمتن کا وسیون ورچنی تا اکثر سرایل ک کور ولا وس زیغه خزون ته یستل شي په نیاز باندې او نه زکات نه رسی ذکورنا نسخذی کنورن په صاحب بالخيار اوس د کوم مالک ته اختیار ده صدیقی تجارت مجارات کوي و غیره او نسل او نجړ نسل کشي کوي بچی برته کوي ان شاءت من كل پرس دینار ار وس بداله کې دوی دینار او بسل شي اشرفي ډالر مرل کنن سب خالپج نه خو اشرفي چشتل شي ریال شولو همدا شه د دینار شولو وان شاء قوم هي قیمت ولګي سره دا وس په صوره باندې کیږي مثلا 1,20,000 باندې 1,50,000 1,30,000 باندې دا ماغه مطابق به وبسا واعت عن كل 200 بيد د سچالو کې څکل دي قیمت ولګي لکه مثال دا وس ته 200 درهم وو نو تاسو ته پاتې په 200 درهم کې 15 درهم زکات وبوسه نو بس شک قیمت مطابق 5 دراهم 15 درهم وو بس ريال وبس دينار اشربي دل شوازني بحنيفه رحمه الله د امام سيبا يلي وهو قول زفر وقال صاحبين فرميس لا زکات فی الخيل وسيون کی زکات نشته ده ویلی حدیث نه استدلال کوي قوله عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه سم مسلمان سړي بني هغه غلام دا یا وشت ور سره بني زکات نشه داسي بس خپل کور د پر خالص استعمالي وله امام سيب دي خبر د دلیل نسی پیغمبر سم خپل حدیثه د قول عليه السلام في كل فرس صائمه دینار او 10 دراهم سواسیون دي سری و غیره بارک سر دی بني شد دینار دی 10 درهم بس وتویل ما روایاه به د کوم حدیث کې رغلی صاحبین ویل شو غلام دی سره وسه کې زکات نشته هغه بچ شي کوي وتویل ما روایاه هغه تویل د فرس الغازی هغه نه مجاهد ولا وس مراد د خپل په تبس سامان ممن وړي ګرځي په تجارت نه کوي نسل کشي نه کوي بس اساس دی یو ستله د دوا ذرات پرهو المنقول عزیز ابن ثابت زیدنان در غردی و تخیر بین الدینار و التقویم او دا اختیار ورکړی ست دینار او بوسی پیسې او بوسی قیمت لګای ایدی ته اختیار د مسور عن عمر رضی الله عنه عمر سیبنان د شی تر غلی دي وليس في ذکورها منفردتن کبه تو صرف نر وسیون ستل دي خزي وسره نشته به خو نسل نه ډیریږي او نورونه بچی نه کیږي بیا ورکی زکات نشته لیس بیا زکاتن لن لا تتناسل بنسل کشي نه کیږي بچی نه ډیریږي
وګدا فی الاناث المنفردات صرف خځې واسیونی د نارو سره نشته بیا توالد بچی وغیرہ نه کیږي په روایتن وعنه بل رد کې د الوجوب فيها شای بیا زکات په وجيبي کې چټولي خځې واسیونی دی ویلي لنه تتناسل بالفحل المستعار بل ځکه دا وسته بیا بیاي هغه دی وجه نسل بیا ډیر دل شي ضروري نه د صدق خپل وسطي به خلاف الذکور سنر نه خاص نه کیږي وعنه بل کې چې نتج په الذکور المنفرد ايضا که صرف نور نو سره بیا باندې زکات وجيبيږي خو صحیح خبره ده سن نو وجيبيږي خامخ ته تخای خرونه دي سړی سره خچري کچري ور سره دي کتري به سره کیږي کنه کی سوال شي په بغالب په کترو کې زکات نشته خچر والحمیر اندسه تخرش ډنګي د کی زکات نشته د قول علیه السلام لم ينزل علي فيهما شيء دی په باره کې متشنه دي نازل شي والمقادير تثبت سماعا او کوم مقدار وی کنه د شریعت نسبیتی یوریدل شي عقلا نوی سماعا الا يكون للتجاره هکذا خچر شو خار شو دی کی سړی تجارت د پرې خاص دي خرڅي خالي بیا باندې زکات رسی عام مول مطابق وچ شکه قیمت به لګي پیسې به وسیله نه زکات خینه زین تتعلق بالماليه بیا خو مالیت سره مول وتړل شو کنه کا سیر مال تجارت لکه نور د لوخو کیا زکاتونه وځي شيونو کې مخته تبل مسله خای فصل وليس في الفصلان جنگ شو جنگون شو دی کی زکات نشته ول عجاجیل سخیش ولی او کټیش ولی کټیش ول والحملان حمل حبن زبر الشمیم بني حملان بفتحتين وزي بچی شول ورغمی شي وري دي ته حملان الشي صدقاتون دي کی زکات نشته د بحنی په رحمه الله ټول وري دي د سره بس سار دي ټول ورغمی دي ټول سخی دي او ټول سره جونګي دي یا کټ نه دي الا يكون ما حکبارن هکا غاټ کدو شو ورغم سره پسو زاوا یا سره میګه غډوا یا سره غوسکایو یا سره وخوا یو د ویلی نوی بیا کی زکات رسی وا هاذا اخر اقوال د امام صاحب قولونو کې اخیری قول ده او قول محمد د امام محمد را خسته ده وکانه یقول اولا نواله کی یلو امام سید یجب فيها ما یجب فی المسان صدیق ما غا واجبېږي څه کوم بچی کی واجبېږي په کاټو کې وجيبيږي او په سخای مې کې وجيبيږي سکم چې شوي ای دو کول وسخای یا وخ پنځو کول شي یا اندشه ته ورغوم دی کول شي او قول زفر او مالک امام زفر او دی مالک رحم الله دا خبره ده ثم رجع خدینه به امام سیب رجوع کړي او مرجوع عنه قول ده وقال بل رید کې غری دی امام سیب نه یو قول ده چې پیها واحد منها ستوستره د سیو مخي ورغومي د سره غاټه وزایا پسور کې شو د بس یو ورغومه بونه بیا وبسي و بګوري کسلوي خي خو نو بس ونده سیو ډیر د 120 پر کله 120 نه زیات شي بس 120 شي په دواو بس بیا انده شي ته وی 200 باندې دریو بسل شي بیا 300 پر انده سي درې د سکاله څلور شي څلور ورغومي بس بیا سلسل باندې یو بس او قول به یوسف د امام یوسف سیو نیولا د کول او شافعي رحم الله امام شافعي سي ته مزه د خندا کول ده چې به ورکند شي ته یو بوسي وجو قوله الاول اول قول چې د امام زفرت مالک سره دا قول برابر ده کنه امام سی ویلیو هغه دی واچنه چې ان الاسم المذکور په الخطاب هاکی ذکر شي دینه به تو بوسي سکم لفظ رغله خطاب رغله د ينتظم الصغار والكبار کی زکات بس زکات کی دا خبر رغله بس زکات وو بوسي می ګونه دا ورکینلی سواړه بچي او کا غاټي وخون غاټ او کواړه سخی او کغواګونی د ورکینلی واړو کټو دوړو ته شامل ده زکه او وجه ثانی دویام روایت چې امام یوسف سیف شفیع خسته هغه څو واجه ده سره دي کې شک یو بو بوسی ونه کله غاټر سرای ورغوم یو بوسی سخایو بوسی کټایو بوسی تحقیق النظر من الجانبین هغه کې د دوړو جانبو پیدا ده څنګه کته زکات ور بنی غا کې ندی کې فقرا وړ خیال ده فقرا وته پیدا ده او بلر کې مسن خو نه ده تو بني ضروري وړو کا بسل شکما یجب فی المهزیل لکه څنګه چې شوی خور زناوري هغه کې تشکای واحد منها یونو بوسي ووجه الاخير اخيري قول شکم ده
هغه کې امام صاحب سیلی اخیری قول کې وهذا اخر اقواله هیڅ زکات ورکی نشته څه ټول واړه وي څو پرې کټا میګا پسه وزا ووخه غو مسکای سنډا مخه وسره نه وي په دا واړو نه رسي هغه څه واجو هغه دا واجو چې ان المقادير لا يدخل هل قياس د مقدار شریعت کې دا مضبوط حدیث نه ثابتای قیاس سره نه چلیږي او نه د خبر یو خید وغیرہ نه ثابتيږي د کوم زکات کې مقدار غلې سالوي خوي دیر شوي او پنځوي وخوان وغیرہ دي کې رای قیاس نه چلیږي پیزم تنع ایجاب ما ورد به الشرع کوم شریعت راوړی سنی بو وسیو کول له دو کول پنځول کله دی واجب ول مان شنو امتنع اصلا سار نور کې بس زکات نشته خامخته ته خبره کوي ځکه نه پیه واحده من المسان نه سکله دوی یو غاټ زنوار ورکی شي لکه ورغوم کې پسده او زاده او خون جنګ سره غاټ شولو سخای او کټای سره غاټ ور سره شو نه دا ټول واړه به د سوشمر لکه دو ټول غاټ دی واړه نه دی جعل الكل تبعا له بنقادها نصابا نصاب جوړیدل د پاره دا ټول دي تابع شو لکه د سې ټول کټه دي صغار نه دي کبار دي دونه ته د زکات د کول کې مسله نه ده زکه کوړو کو نو بس بیا خونه کې غاړ بو بوسې کوم شریعت خیال ده ثم عند ابي سپريم لا يجب في مدن ال40 من الحملان ميمون يوسف سيبي حمالان چې کوم دي ورغومي دي کې څو پر سالوي خني به نه واجبيږي او په مدن 30 من العجاجيل اند سخي کاټيون دي درش نه دي ورکی نو واجبيږي اگر چې غاټر سره واجب په 25 من الفصلان کبه تو سره د جونګي 15 دي ټوله واحد يبونه بسي عاصي بنت ماخاز وغيره کې بسل ثم لا يجب شين به اورو پر بل شپ نه رسینده جونګه حتی تبلا مبلغا سسو پر خپل غتور رسیږي مبلغ ته مقدار ته لو كانت مسان کا غاټي سن الواجب ډبل واجب خستل شي 76 پورې ثم لا يجب شين به کې شنه دی واجب حتی تبلا مبلغا تر دې پر سورسیږي 15 سال وخته 36 پر د بیل نصاب د بیاغ نه بعد 15 سال پر بیل نصاب د بنت لبونی ورکی وبسل شي جزعي ورکی وبسل شي ورکی حقي لو كانت مسان يسلس الواجب کبر کی غاټوي نبيار کی دریم ځلی واجب خستل شي ولجب په مدونه 25 خصوصو پر 15 نه کانا ندی کی بیا بنت لبون یا کومه بنت مخاز د نشي وبسل د سیمنه 15 جنگ بني واوزه او په روایت د یو روایت وعنه بل ردس انه يجب في الخمسه کتو سره 15 جونګي شولو خمس پسویلن به د څه چالو کا دیوی جونګي قیمت ولګو 15 مې ساونه زکات کیو بس او په العشر کلاس جونګي د سره خمسا پسویلن خمسان د تسنیه ده 2 خمس بو بس ادری بو تو ته پوتش على هذا الاعتبار وعنه يبلغ دسدا چې پریګه د دوره خبره وسکه انه ينظر الى قيمه خمس پسیل په الخمسه پنځو کې دی کټ دی جونګي ولا پنځمه حصے توګر کوم قیمت تا ویل قیمت شات وسط نندس درمیانه وزي قیمت وقت چته کی وزا بایا کسياري یو درمیانه قسم ته وزاډ سرباډ خورانه ابو سوره کی وشي مثال چود تل 15000 کی او کټای د غاد بایا کو جونګه تقریبا تو بایا کړلو 75000 کی وو یا مثال 1,20,000 کی یا 95,000 کی وو یا چې شو 75000 کی وو یا 95,000 کی دي کی ته خمس راوخلونه 15,000 روپے مثلا کدی دی ولا قیمت زیات راتللو یو زی ولا به د جونګي ولا 15 مې سو بس کده جونګي ولا 15 مې زیات به وزاو بس پیجب اقلهما کامر کی وسی او په العشر کبه لاس جونګي به کی د چالو کی دو قیمت ولګي 2 خمسه 2 غني اله قیمت شیطان دوی وزي قیمت وګوري ولا قیمت خمسي وسیلن او دی پسیل ولا جونګي ولا 2 خمسه ته دی وګري على هاذ الاعتبار اند سیر کی نور به خپل سوچونه کوا